جی ملګرو تاسو خو د خلکو خبرې واورېدې. اوس د ایم ایس اف په دفتر کې د ایم ایس اف سره ناست وو. ایم ایس اف لاول خو ستاسو ډېر شکریه چې موږ قیمتي ټایم راکړو د دې وزټ کولو اجازه درلوده. ایم ایس اف یو څو داسې مین مسلې دي اگر چې کنسټرکشن سټارټ کړي او تاسو وګورئ چې موږ ډېر زیات کوشش کوو، څنګه کوشش کوي زموږ شک کوم چې بالکل تاسو کوئ او هغه ښکاري په دې اگر چې ما د دې هسپتال وزټ کړی تاسو نه وایئ ایم ایس اف هغې کې چې کومه مسؤل هغې صاحب هغې ته ما هم د ویلي چې مین مسله خلک ډېر زیات شکایت د الټراساؤنډ چې ای سی جي کې او الټراساؤنډ کې مین ډاکټرز دي هغه د فیمیلز الټراساؤنډ دي او اوس هم هغه سلسله تقریبا یو نیم دوه کاله اوس هم هغه سټارټ ده. په دې باندې تاسو څه ریاکشن راوستئ یا تاسو څه وایئ چې موږ وفاق کوو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریه ده کوم تاسو راغلی دا کوم مسلې چې دا هایلایټ کړئ. سیټ چې دی یو ریډیولوژي سیټ موږ سره ویکټ دی رجسٹرڈ اور دیکھیں یو ڈاکٹر وہ ڈاکٹر اقبال ہاؤس ریٹائر مجھے گورنمنٹ کو دے میں خبر کھڑے تھے جمہور سے سیٹ ویکٹ دی اس گورنمنٹ کنٹریکٹ میں کسان بھرتی کی کہ مجھے رجسٹر ہونی کی چو پر نشتہ دے میڈیکل لیگل کیس کی مونگا سیٹ گروپ آف ٹیچنگ کا کسان دی گئی اور ماں پر کوشش کرے ریڈیولوجسٹ ریڈیالوجی میں دوڑ ڈاکٹران لگاولی عام طور میں ریڈیالوجی کار کیږي او چونکه رجسٹر ریڈیولوجسٹ ستانه دیو جی دا کوم غوړه د صورت دي کې میډیکولي دا موږ نشي کولای دا موږ په هسپتال ته دیو نو ټول کار کیږي بل فیمیل ریډیولوجسٹ کا چا ماته مندا کړل په ټول یو کې بونیر کې او دا ټول ډاکټر یو هر فیمیل ریډیولوجسٹ نشته او که څوک راځي ویلکم زه به د رجسټر پوسټ دې موږ هغې ته ورکړو سیکرټري ته به سفارش پکې وکړو خو نشته دی چا هغه اپلای اوسه پورې نه دی کړی چې زه فیمیل ریډیولوجسټ راولم که څوک وایي چې دلته شته دی موږ به ریکویسټ وکړو چې راشي موږ بونیر ته خو یو کس بونیر ته راځي نه نو ایز ایم ایس ما څنګه دا خو پکار دی چې ستاسو پولیټیکل کسانو ته ووایم ستاسو کوم ایم پي ایز دي چې هغه دا کوشش وکړي چې دلته فیمیل ریډیولوجسټ راولي او سیټ یو دی چې فیمیل راشي نو میل والا به څوک کوي نو میل ریډیولوجسټ په ضروري دی نو موږ وایو چې فیمیل راشي د فیمیل کار کېږي د میل والا هم کېږي او ای سی جي ته مې ای سی جي چې دی ای سی جي ته اوسه پورې موږ دا سیټ مې ایډورټایز کړی او دې نه مخکې ما نه ایډورټایز کړی په دې کې موږ ټول بونیر کې موږ ته څوک نه میلاوېدل چې موږ ای سی جي باندې بھرتي کړی وه سیټ دغه ته خالي لاړو خو څوک موږ ته میلاو نه شو راغلی اوس یې وایي نه دی چې هغې ای سی جي باندې پوهېږي او ای سی جي ډیپلوما نشته سره نو هغه موږ لګولی چې خلکو ته کوپرېټ کړي ای سی جي هغه کوي ټیک دی چا په سپرویژن کې کوي اوس یې فیمیل کوي په ای سی جي کې فیمیل ټیکنیشن دی هغه باقاعده خلکو ته ای سی جي کوي میل تاسې فیمیل ته نه کوي په ای سی جي کې دا مسله موږ ډېر په دې طریقې حل کړی دی نو چې ای سی جي ته موږ ته فیمیل رجسټر سټاف میرا چې موږ ډېر خوشحاله او چا اپلای نه دی کړی سیټ ته اوس موږ بیا ایډورټایز کړو بیا به ایډورټایز کړو خو چې څوک راځي نه بیا دې کې موږ وس نشته که بلې ضلع نه مې راځي موږ به بلې ضلع ور اخیستی وو یو سر خلک ډېر زیات عوامي شکایت دا دي یو د خلکو د سکلو د اوبو ډېره مسله د اوبو مسله چې مخکې موږ مین ټنچی وه مین ټینکۍ نه به سپلای وه هسپتال کې څه مسله نه وه هر ټیم به اوبه مې لګېدلې ټینکۍ نه به راتللې سټور به وې اوس چونکې ټینکۍ نشته دی وړې وړې ټینکۍ مو لګولې دي په هر واډ باندې اوس چې نه وي تقریبا 20 دي که څو ټینکۍ لګېدلې دي 20 نه زیاتې دي کنسټرکشن اوس هغه ټینکۍ ته موږ ټوبیل خلاص کړو ټوبیل چې دی هغه چلېږي ټولې مو د ورخلو وکړي ټوبیل خو داسې نه چې 24 ګنټې ورته لګېدلې دي ټوبیل چې بیا بند شي څوک بیا کله کله دا په غلطي چې دا په واډ کې بم به کولاو وي چې دا په لیټرین کې بم به کولاو وي هغه ټینکۍ چې دی اوبه ختمې شي په هېڅ کې دا مسله جوړه شي هغه وایي چې یاره یو ګنټې پسې موږ ته بیا لګوه دا پیشنټ دی پیشنټ ټرین نه دی پیشنټ لاړ شي بمبه کولاو کړي کله خالي نه پاتې شي کله پوره بند نه کړي نو غلطي وشي غفلت وشي نو ډاکټران دومره توجه دي چې واشروم دغه ته ورځي چې پاتې به دوا رسي بمبه کولاو دی یا په فیمیل لیټرینز دي فیمیل لیټرینز کې اکثر بمبې کولاو شي او دی بندوي نه او بعض اوقات دومره څه مسله جوړه کړي چې هغې ته ګټې ور وغورځوي
سایډ له هم باندې موږ هغه کوړو کو دا مسلې شته ایجوکیشن شته نه چې خلک په طریقه باندې نو لکه موږ دا نه وایي چې د یو مسله پیدا شي نو د اوبه انشاء زیاتې دي هغه تقریبا ګنټه 2 غنټې په موږ ټوبې لګاو او د اوبې سره مسله نشته دی سر دا راته چې نرس بل فلټریشن موږ پلان لګاولې چې هغه کله کنسټرکشن شروع شو ا فلټریشن پلان کې خراب شو په کنسټرکشن کې لیزه لاړو نو زړ ډیمالیش نو موږ سره بل فلټریشن اوس بل ځای کې موږ نشي لګاولې اسمان ټول سره په خراب شي څه دي هغه فلټریشن پلان موږ خراب شو نو دې وجه واګي او چې دي هغه اوس خلک یو ځای نه بل ځای نه راوړي نو دا ټول له وو واګي موږ په خپل باندې دا استعمالو دا څنګه چې موږ خراب دي هم که فلټریشن پلان موږ لګاولو هغه سره ډېره پیدا و اوس فلټریشن پلان تباشر دي کنسټرکشن ډیګری هسپتال جوړیږي میډیکل کالج به جوړیږي نو دا ورته لوی ټراما سنټر جوړیږي تاسو وګورئ چې نوې کنسټرکشن شروع دي نوې شاولې لګیا دي او دا ګردونه کوي او به مسله هغه نه جوړه شوې دي دې سره هسپتال صفایي باندې هم فرق پروت دی ګردونه ورزيږي چې لګونه صفایي وکړي نه پزو سپیپران موږ سره 15 سپیپران دي هغه څو بیماران چې شي او کټګوري هسپتال دې پر 45 سپیپران قانونن وکړ قانونن او د موږ سره 18 سپیپران دي په دې کې موږ ته 14 اویلیبل شي کله 13 څو بیماران شي چې د ایمرجنسي په شي نو دا 45 کار 15 نشي کولای نو ضرور په فرق راځي موږ پوسټونه کریټ کړی دي په کې 10 کسان نو سپیپران موږ ته سیګنل شوی هغه موږ جون جولای کې کوو ایسا د سره بس سره زما خوشي سر یو تاسو راځه نو چې تاسو نرسینګ سټاف اویلیبل څومره دي او ریکوایرډ څومره نرسینګ سټاف کې دا یو مسله ده چې دا د میل کسان ډېر زیات موږ ته فیمیل زیات ضرورت دی چې دې هسپتال کې دا ټول فیمیل و موږ ته مسله نه و او دې کې نیم چې دي نیم نه زیات دي میل کسان شي او فیمیل کم دي نو دې د وجه هم فیمیل مسلې دي موږ ته فیسکای چې راځي کوي موږ ته فیمیل په اړه وانټي فیمیل په کار دي هغه میل کسان په دې ګورنمنت ورته کوي کې ما وس نشته سیکریټری طرف نه راځي میل کسان دي فیمیل کسان سټونه لکه فیمیل څو سټونه دي عام خاف نه زیات دي میل کسان میل نرس نیولي فیمیل نرس نشته دي یو سر په ایمرجنسي کې دا غین چارج وی چې موږ د کارډیک مانیټر یا نیبولایزر یا اکسیجن پلان دنیا شي خبرې دي چې موږ دې اکسیجن پلان وګورئ چې ټول بنیر کې شته اکسیجن پلان مو سیستم ته لګولې هغه نه دی لګېدل موږ برځه راټنچې ګیس ولر درو دې سه اکسیجن والا هغه نه چلاو دا خو ګورنمنت کار دی دا خو پی ته کې نه بل ته کې چې اکسیجن پلان ولاږي ځان دې ایمس واس کې نه دی هغه مې پاغه مې کرونا روپۍ لګي بل انسینریټر دې صفایي دې بار هغه مې کرونا روپۍ لګي هغه ګورنمنت کار دې موږ بار بار ته لیکلي دي اوس انسینریټر کوم هسپتال سوس کې نشي اغستل چې هغه ټول صفایي ځای دې ته ورورځي او ختم کی هسپتال په صفاوي امو سره نشته ګورنمنت طرف نه موږ نه کړی شوی سر دا ایم بی ایس تاسو چې کوم اخیری وزټ یې کړی ایم بی ډیر کار کړی په دې هسپتال کې ایم بی ډیر کار کړی دا کټګوري هسپتال او دا مختلفو کې موږ سره امداد کړی دی په پوسټ کریټ کاولې کې او چونکې مسلې وختي نه دي زړې دي نو دمر کار ما کې دی بل څه باندې وکړي په بنیر کې لگا چې دا روډ ګورې چې هسپتال میډیکل کالج منځ کړی دی کټګوري هسپتال موږ ټراما سنټر منځ کړی دی غریبانو په خپل طرف نه کوشش کوي چې دا مسلې داسې دي چې اوس کنسټرکشن لګیاوي کنسټرکشن واجب ده صفایي خرابېږي او به مسله برازي په دې کې دا اکسیجن پلان مخکې نه نشته دی یا آی سی جوړه شوی و هغې د اکسیجن یو ډېر مزدار په لګېدلی و هغې ته هم موږ اکسیجن بار نه راوړو بیا مې لګوو سلنډر یې راوړو سر آخری سوال ایکس رے چې کسان دي هغه وی چې ایکس رے فلمز کوم اغستې دي هغه ایکسپایر اغستې شوي دي او بیا هغه دا چې ظفر ستاسو سپیکر د سپیکر هغه وی چې څوک هم تاسو کې نه راځي چې زما نه تاسو دې څنګه معلومات شته یاره ایکسپایر داسې دي موږ څه چې نو انسټیټیوټ نه ایکسپایر کېدل نو سپانسرونه ایکسپایر کېدل موږ ته راوړل چې دا تاسو استعمال کړئ هغه به وي موږ خپل صحیح چې ټیم چې زیات ټایم پیدا کړی دي چې کوم ایکسپایر کېږي هغه موږ زرو پاسو هغه داسې دي چې موږ ته نور هسپتال نور راکړي چې یاره تاسو دا استعمال کې موږ نه خرابېږي بل ځای کې ایکسرې کېږي نه دې ځای کې کېږي ما ته یو چا ویلي دا فلمونه موږ نه یو سره ډي ایچ او سایډ نه مې راوړي
دا چې داسې نور خو داسې سوال نه پیدا کېږي چې ایکسپایر فلم مونږ راوړو ودغه ریکارډ وګورئ چې څوک پوهېږي چې ما ایکسپایر فلمونه یا سټوډیو پر راغی زه باید پرېنږدم چې ایکسپایر اخیستي دي وګورئ دا بالکل چیک کړئ چیلنج دی داسې کار به نه کېږي سر دا پناهګاه هم بند نه ده دې به موږ پناهګاه چې دا ای صاحب چې دی ډي صاحب هغې جوړه کړې دی هغه د خپل یو د پر کلاس 4 راکړی ایک د فومینا یې کېږي یو د فومینا ورک شول وایي دا ستاسو باندې موږ بیا نه وي ته وایست نو هغې خپل کلاس 4 چې دی چې کوم یې د مقرر کړی و هغه نه راځي نو اوس موږ کسان د مقرر کو او دې کې بیا اوس موږ سره هسې کلاس 4 کام دي سویپرز کام دي نو پناهګاه چې موږ یو ورک یو ډپارټمنټ موږ پاتې شو او کوشش مې چې پناهګاه په کار د کولاو وي هغه موږ ته کولاو کو او هغې ځینې موارد دي چې خلک فورمونه راوړي بیا ډي صاحب چې موږ دا فورمونه پیدا کړي چې هغې کوم موږ کس کې سره راکړی و چې دی خیال به ساتي هغه نه راځي هغه د دی مسله دی زه چې پناهګاه جوړوم که نه هغه زه به داسې جوړوم ما اوس 2-3 پناهګاه زه جوړوم دا سټل ته جوړوم دې سټل ته کوم ځای کې دی خو هغه ما کنټرول کړي هغې کې به زه فورمونه نه کېږم زه به هغې عام کټونه کېږدم چې څوک یې وړلی نه شي هغه په خپله کې جایم کړي ځکه چې دا خلک چې دي ځان سره بشترا غوري فوم غوري بالښت غوري بس بالښت فوم د په خپله راخلي چې باد په فوم بشترا کټونه به مونږ ورته واچوو ځکه چې دا هسپتال دی دې هسپتال کې پیشنټ ځي راځي او انسه داسې خبره اوس نشته چې یاره چا یو ځل شي چې فومونه ټول ورک شي چې راځه نو مخکې نو زه راځم به دا خبره نه چې فومونه چا دي هغه ټول وړي او چا ذمہ دارانه بیا ما چوکیداران جرمانه کړه هغه چې بران جرمانه هغې نه مو پیسې وایي دی فومونه وړي اوس هغه ډي سي چې کوم کاس راکړی و هغه راکړی دی زه به بیا هم د عبدالله سره خبره وکړم انچارج سره چې کسانو د مقرر کې د هغه چې د پناهګاه خلاصه کړي که فومونه ویرېږي خلک د خپلې بشترې راوړي فومونه به موږ خپل نور ورته واچوو نو دا ډي صاحب چې دا موږ محفوظ ساتو ځکه دا خلک یوسي موږ ته به ډېره هغه موږ نه بیا نه وي غواړي نو چې موږ خپل ورته واچوو هېڅ بیا موږ څه مسله نه وي سر زموږ کوم ریکویسټ دی چې خاص کر بلې پناهګاه باندې اوبو باندې او یا ایکسرے او ای سی جي باندې راوړل تاسو سیکشن باندې نو تاسو ډېر ایکسرے باندې ایکسرا اوس یو ډیجیټل ایکسرا موږ کمای دی او کار چې هغه موږ غواړو کنه او کوم ریډیولوژیست نشته ریډیولوژي ما وس کې نه دی ریډیولوژیست چې د بعد دراشي څوک راځي زه اوس لیکل ورکوم چې راځي موږ ما سره 15 ډاکټرانو ته فون کړی دی او یې موږ ګډې ته ځو بیا مې تاسو کسان ته کړی تاسو سپورټونه لیکل چې کوم ټریننګ کړی دی په ایکسرے کې نو یا پښې نیمه تاسو ټریننګ لیکل راوړی چې ټریننګ ونیږي نو تاسو لیکلای شئ هغه نه راځي مثلا موجود دي ډاکټر په مخ کې نو کوشش کړی دی لګیا یو بالکل دا کوشش کړی راغلی نو جناب ډېر نو ډیس اهل سے تاسو ټایم او پروګرام دې په کوم ډول